تپوس بار بار کیږي چې منځ کله سړی وکي او د هغې نه وروستو خپل ښی لاس راوالي پر تندي باندې کیدي او څه بعضې اذکار وایي دا ثابت دي که دا ثابت نه دي د دې په باره کې المعجم الاوسط د امام طبراني رحمه الله په هغې کې روایت دی د حضرت انس رضی الله عنه حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه به چې کله منځ پوره کو نو سلام به ښی لاس به راواغستو په دې تندي باندې به کېښودو او بیا به دا الفاظ ویل چې بسم الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحیم اللهم اذهب عني الهم والحزن یا الحزن دا الفاظ بسم الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحیم اللهم اذهب عني الهم والحزن دا الفاظ به ویل نو دا د حضرت انس رضی الله عنه په روایت باندې دی په معجم الاوسط کې امام طبرانی ذکر کړی دی البته د دې حدیث په باره کې امام البانی په سلسله ضعیفه کې ورته ضعیف ویلی دی او د روایت ته منکر روایت ویلی شوی دی وجه دا ده امام حیثمی په مجموع الزوائد کې دا لیکلی دی چې په دې روایت کې د زید العمی په نوم باندې یو راوي دی زید العمی هغه یو دغه راوي دی ضعیف راوي دی او هغه وایي چې وثقه غیر واحد وضعفه الجمهور چې بعضې خلک ورته غیر واحد ورته دا ثقه ویلی دی خو جمهور ورته ضعیف ویلی دی لهذا بنیادي خبره دا ده چې د دې ثبوت نشته دی ځکه ثبوت نشته چې دا ضعیف حدیث باندې ثابت دی البته بدعت ورته ځکه نه وایي چې په یو ضعیف حدیث کې راغلی دی او ضعیف حدیث بالکل موضوع نه اگر چې دې روایت ته بعضې خلکو بعضې محدثینو موضوع ویلی دی نو دومره ثبوت شته دی چې په یو ضعیف روایت کې راغلی دی دغه ردي حیثیت دی لهذا ردې په ځای باندې چې کوم صحیح احادیثو کې اذکار راغلي دی هغه کول پکار دي تسبیحات فاطمه 33 ځل سبحان الله 33 ځل الحمدلله 33 یا 34 ځل الله اکبر ویل دا په حدیث کې راغلی یا لس ځل سبحان الله لس ځل الحمدلله لس ځل الله اکبر دا ذکر کول پکار دي دا په صحیح احادیثو کې راغلي دی لهذا دقه کول پکار دي